نو یو کس چې لمونځ کوي او ذهن یې په بل ځای کې وي، زړه یې حاضر نه وي، امام پسې په لمانځه کې یوازې د بدن غړي حرکت کوي، دا کس پرته د ستړیا او تکلیف نه بل څه ګټه نه ترلاسه کوي. په حقیقت کې موږ غواړو چې نورو ته ګټه ورسوو، داسې نه چې خبره به کوو او نور به په خپله لار ځو. باید په دې باندې پوه شو چې څه ته اړتیا لرو. نو زه غواړم چې په دې لومړنۍ خپرونه کې د الله رب العزت په لاره کې د خیرات کولو په اړه خبرې وکړم. د الله رب العزت په لاره کې خیرات ورکول څومره ښکلی کار دی. په موږ کې هر کس له خپل ځان نه باید پوښتنه وکړي چې څومره خیرات باید ورکړم. یوازې اوریدل بس نه دي، بلکې باید د عمل ډګر ته وړاندې شو. ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې تیر کړو، د الله رب العزت کلام واورو چې د صدقې او د خیرات په اړه الله موږ ته څه لارښوونه کوي. په سورة منافقون کې په 10 آیت کې الله رب العزت فرمایي وانفقوا مما رزقناکم، او د هغو مالونو نه چې موږ در روزي کړي یوه برخه د الله رب العزت په لاره کې ولګوئ. بیا الله رب العزت خیرات کول د یوې ډیرې عجیبې موضوع سره تړي. فرمایي من قبل ان یأتي احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. وړاندې له هغه حالت نه چې مرګ درته راشي او بیا وایي ای زما ربه ولې د لږ نور وخت رانک، ولې؟ بیا فرمایي فاصدق واکن من الصالحین، چې خیرات وکړم او له نیکو کارانو څخه شم. د الله رب العزت په کلام کې دا یو ډیر مهم آیت دی. لکه دا څوک دی؟ دا خو ډېر بهادر سړی دی. دا آیت په دې دلالت کوي چې انسان د مرګ په مهال صحابه کرام د هر څه نه ډېر څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پیژني. څوک نو مسلم دی، نوی څوک مسلمان شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام له یو تن راغی د الله پاک پیغمبر یو هلک دی، ډېر خطرناک غذا کوي، ډېر بهادر دی غذا کوي. نبی علیه السلام یې کم دی؟ وی هغه دی ګوره د الله پاکه پیغمبره دغه روان دی مخې پټ. چې نبی علیه السلام وکتل که نه او ده را توره داسې اوچته کړه په یو کافر یې ګزار کو، نو دا تورې مټې ښکاره شي. دا توره مټه د دانو ډکه چې ښکاره شو که نه، نو نبی علیه السلام ویل که دا خو زما باندې تور هغه ساعت نه دی، دغه شک پې زما او بیا وایې ای زما ربه ولې د لږ نور وخت